بسم الله الرحمن الرحيم. قال قدري مولا فرمائی ولا يحجر على الفاسق اذا كان مصلحا لماله. لکبر وګورئ جی یو سړی فاسق دی، فاسق ګناه کبیره کوي، په ده حجر لګولی شو که نه؟ امام شافعي رحمه الله په ده حجر لګو د سزا دپاره چې دا فسق پرېږدي. او زمونږ د درې واړو امامانو رایې ده د فسق په وجه باندې په چا حجر نشو لګولی. انتهایی آسان دی او انتهایی اهم دی. ورپسې تاسو اندازه ولګي ګورئ ولا يحجر على الفاسق، بندیز نشي لګېدلی په فاسق باندې، یا ولا قاضي به نه لګوي. معنا اذا كان مصلحا لماله، خدا ده چې فاسق خو د مال مصلح وي. نن سبا ټول فاسقان د مال ډېر خیال ساتي. هر سړی ګناه کبیره کوي، فاسق دی، خو مال کېدو بلکې دا مال فاسق شو می شو د مال انتهایی زیات خیال ساتي. ښه جي مخکې راځي عندنا دا زمونږ رایه وه والفسق الاصلي والطاري سواء. زمونږ د حنابو په نظم باندې که اصلي فاسق وي او که نه وروسته فاسق شوی، اول ټکي وروسته فاسق شوی، دواړو صورتونو کې موږ په ده باندې حجر نشو لګولی. امام شافعي رحمه الله فرمایي یحجر علیه، که یو سړی فاسق شو که نه یا فاسق خو به ده بندیز ولګوه، دا څه لپاره؟ ورپسې زجرا له، دا لپاره زجر جوړ شي او د ګناه پرېږدي. وعقوبة علیه، او بطور سزا ده دی چې کما فی السفی، لکه سفی کې هم دغه حکم. ولهذا او دغه وجه ده، یعنی دا د وجه د زجر نه لم یجعل نه دی ګرځولی شوی فاسق اهلا للولایت. دا اهل ولایت نه دی، دا د خپلې لور نکاح، د خپل بچي نکاح، نابالغه بچي نابالغ لور نکاح نشي کولی. او شهادت او د ګواهي هم نه قبلېږي. خو دا د هغه په نسبت باندې ښه دا فاسق چې اهلیت نه لري، اهل نه دی د ولایت او اهل نه دی د شهادت، وایي د دې وجه دا ده چې زجر ورته ورکوو، زجر دې کار نه منې شي. خو دا ټوله خبره د چا رایي؟ امام شافعي صاحب په نسبت باندې. ولنا موږ وایو موږ دپاره دلیل قول د الله تعالی دی. الله تعالی څه فرمایي؟ فإن آنستم، که چې تاسو وینئ منهم د یتیمانانو نه رشدن، رشد، فادفعوا ورکئ الیهم دیو ته اموالهم، د دیو اموال. رشدن یې ویلی ده، لکه رشدن نکره ده په محل اثبات کې ده، خو چونکې لفظ مطلق دی نو رشد چې د چا نه هم تاسو محسوس کوئ. که فاسق وي فرق یې نه دی کړی، او که هغه غیر فاسق وي بهرحال مال ورته ورکوي. نو موږ وایو الله پاک ویلي مال ورته ورکوي. پوه شوئ که نه؟ اوس که د ده نه د مال ګیر کړي او د بندیز ولګي، دا خو د قرآن خلاف شو. وقد اونسه دی که نه؟ اونسه، وقد اونسه، او دلته محسوس شوی دی نوع رشد د ده نښه. فیتناوله النکرة المطلقة، د مطلق نکره چې رشدن هغه دته هم شامله ده چې رشد دې محسوس کو مال ورکوي، ورکوو به. ولأن الفاسق باغي، هغه دا خبره کړې وه چې اهل د ولایت نه دی که نه؟ موږ وایو فاسق من اهل الولایت دی زموږ په نسبت باندې. ځکه ولایت چې راځي که نه د چا په وجه راځي؟ اسلام په وجه پکې شته دی. الاسلام ځکه مسلمان دی. فیکون والیا للتصرف، بزا به د تصرف والیم وي، دا ولایت متشته دی. وقد قررناه فيما تقدم، په کتاب النکاح په اوایل کې دا قصه موږ ذکر کړې ده. ويحجر القاضي عندهم، لږ به وګورئ لکې یو کس دی او غفلت کې خپل مال بېځې خرج کوي، غفلت په وجه. فاسق نه دی لکه سفیه نه دی، لیونی صغیر نه دی، غفلت په وجه. د صاحبینو رایې ده د قاضي په ده حجر لګولی شي. پوهېږئ پې؟ وګورئ ويحجر القاضي، او حجر به لګوي قاضي عندهما د صاحبینو په نظم باندې ایضا، څنګه چې په مخکې صفي لګولو نو دلته به لګوي. ورپسې څه وایي؟ وقول الشافعي، او دا د امام شافعي رحمه الله قول هم دی بسبب الغفلت، په سبب غفلت باندې به هم لګوي. هغه دا وهو ایغبن فی التجارات، یو سړی دی بس په خساره کې لویږي تجارتونه کې، دا هله لویږي چې غافل وي، بېځایه مال هلاکېږي. ولا یصبر، او صبر هم نه کوي عنها د هغې نه صبر کوي تجارت نه، توجه، او نه صحیح تجارت کولی شي، نو روزانه حساب سره په خساره کې لویږي. لسلامتی قلبه، لسلامتی دی لکه که نه؟ ولا يصبر عنها لسلامة قلبه. دغه کتاب کې څه دی؟ سلامتی دی.
دلته معنی لیکلي مګر دا لفظ بدلی د وجه د نقصان د زړه ددنه لما في الحجر من النذر له وإذا بدي حجر كده شفقت دي ده لپاره خیال ساتل دي ټول هغه کې سلامتی دي لکشن صبر برهن لسلامتي قلبه دبولا بن بوجوي فصل في حد البلوغ دا فصل له په تعریف د بلوغ کې الګ بلوغ خپل معنی در رسیدل او اصطلاح کې ویل کېږي انتها الصغر الوصول معنی د اصطلاح کې صغر انتها ته رسیدل چونکه صغر اسبابونه د حجر نو ترڅو پوری وي نو تر بلوغ وي نو د بلوغ بیان راته کوي چې کله به صغر ختميږي بلوغ به کله راځي نو وخت ورته انتهي آسان دی فصل في حد البلوغ قال قدري مولا فرمای لګ بر وګورې ټول الګ به ال بالغیږي چې احترامي شروع شي خوب کې ولا څوک زی راځي او وتی کوي یا احبال کولې شي چې څوک وتی کې حاملې جوړولې شي یا انزال کیږي استمناء بالیت کوي انزال دمنی کیږي او کچری دی کی وا علامه نه موجوده نو د امام سے برایدار پتل سکولو به بالغیږي خجی بلوغ د جاری جنې به ال بالغیږي چې هزي شروع شي یدی له خوب کې څوک راځي او وتی کوي کوم مزیدار او دا په خوشاله والحبل یا څوک وتی کې حامله جوړیږي دا بالغه ده او که علامات نو موجود جنې کې نو به ولس کاله باندې به بالغیږي الک پتلسو جنې به ولسو د امام سے برایدا صاحبین وینه چې دواړه په 15 کالو دغه مفتابی راځي چې دواړه به 15 کالو به کم از کم مدد الک چې دا ما سبق انتهي لك پاتې ده به کم از کم دالک توجه دي اغا 12 کالو باندې او جنې کم از کم په څو باندې بالغیږي نه هو کالو باندې پوه شو به تو غره الکه بعضی خلک وي اوازي پیړ شي پسینه اختراع شي پندو مانو اختراع شي وغیرہ یا عانی کې مختدي د شرمګاو نو دغه علامات نه دي د بلوغ بهرحال بلوغ الغلام بالاحتلام یو بالاحتلام وتکیږي والاحبال او څوک حامله جوړول شي والانزال انزال کیږي کله اذا وتی چې وتی وکي انزال کیږي فإن لم يوجد ذلك او کچری موجود تنه شي دغه کیو علامهم فحتى يتم له 18 سنه چې برشي وتا پرشي د تلس کال عمر عند ابي حنيفه رحمه الله وبلوغ الجاريه بلوغ د جاریه چې د بالحيض سره یو احتلام سره دوا حبل سره حیض راځي احترام متکیږي او حامله جوړیږي فإن لم يوجد تردي سینې راځي کنه دام چانه دې ګرځولې سینې راشي دام د بلوغ علامه نه ده اور جنې څوک به تینې سینې سي بیغټي کی فإن لم يوجد ذلك او کچرته موجود نشي نو فحتى يتم لها چې برشي وت 17 سنه ولس قال وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمايد صاحبين وقول فتوى اذا تم للغلام كلشي برشي ذلك او د جنې 15 سنه فقط بلغ بالغ شو او دا یو روایت دان ابي حنيفه رحمه الله نه هم دي او دا قول امام شافعي رحمه الله هم دي وانه د امام سے بل روایت د نور له سکالم دی الکه د څو کالو خو هغه وجداد چې تلس پوره شي نو لسم کې داخل شي چای دا تشریح کړی دا او بس پیردم کوي وانه د امام سے نو روایت فی الغلام بالک کې 19 سنه وقيل شاوي المراد دار ايت عين في التاسعه چې په نور لسم کې داخل شي في 19 سنه کې ويتم له او پوره شي در 18 ندوال یو او چا ویلینا باقاعده د نور له پوره کېدو ویلي دي فلا اختلاف بار هل کته شي نو مخکې سره اختلاف رانلې وقيل چاویلی فيه اختلاف الروايه دي مسله کې اختلاف د روایت شته د امام سیمنا لانه ذکر في بعض النسخ موجود په بعض نسخو کې ذکر دي حتى يستكمل چې مکمل کی 19 سنه څومره کلونه نورلس معلومیږي اختلاف د روایت شته یو د تلس شو بل شو ولا سود امام سين یو د صوبینو بشان د 15 سم نقل له اما العلامه الکدي علامو باندې ولی بالغ جوړین وورا یعنی دې سره بلوغ ولی ثابتيږي فلان البلوغ چې بالانزال سره چې سره انزال کیږي خدای بالغ کنا نو موږ ذکر آیات کړل حقیقتا والحبل او حمل جوړیدل توجه دې وګورئ حمل کله جوړیږي
یو سړی حمل کله جوړولی شي چې انزال یې کېږي که نه نو هلته بس خبره چا ته راغله انزال ته والاحبال او د ښځې په باره کې مې ویل چې دا حامله جوړېږي لږ ماته متوجه شي یو پکې مجموع علامو کې یو انزال و انزال بلوغ دی که نه بل پکې حمل جوړېدل و ښځه حامله جوړه شي نو ښځه کله حامله جوړېږي یاد ساتئ کله چې بالغه وي چې بالغه نه حامله نه جوړېږي ولې د ښځې خپل انزال کېږي که نه حق باندې بالغېږي که نه او چې انزال یې کېږي نو حامله کېږي خوند یې در نه کوله که چې د ښځې خپل هم څه کېږي انزال چې انزال یې وشي او د سړي هم وشي نو رحم ته دواړه په شریک لاړ شي هله به یې څه کېږي حمل جوړېږي نو بیا هم انزال ته خبره راغله داسې ده که نه او چې بله حامله جوړولی شي نو دا هم په انزال باندې کېږي ځکه دا درې وړه علامات شو وګورئ فلأن البلوغ چې بالانزال وي حقیقت کې والحبل حمل جوړېدل والاحبال او چاله کې بلاربی لا يكون الا مال انزال دا نه مگر کله چې انزال وي وقد الحيض الک حیض چې کنه فی اوان الحبل د حمل په زمانه کې حمل په زمانه کې مطلب د حمل قادر د حمل برابر شوی یعنی دې ته جوړ شوی چې حامل شي او حیض یې راځي خو بس د دلیل دی چې بالغه ده کنه فجعل كل ذلك وګرځول شو هر یو بدغه کې علامه د بلوغ وعد المده دا خبره مې کړې و ادنا مده لذلك د بلوغ د پر په حق د غلام کې 12 سنه بارکالو مخ کې الک تدان شوی دا بالغ دی بهر حال اگر چې علامات موجود شي आवाज یې پیړ شوی خلک وای کنه موږ دې لري چې د بار نشته او په حق د جاریه کې بلکې د دال بارکان مخ کې چې بالغ کې د نور موجود شو کنه ام بالغ نه دی پته نه یو شو کنه ګور تاسو خبره باندې ځان پوهه کوي موږ چې ویلو انزال او احبال احتلام دا بالغ کې علامات دي خو چې د بارکانو نه پسي بارکان نمخ کی هیڅ اعتبار نشته د جنې کوم علامات ویل دا چې نه کالو پوره شي به د نه مخ کی مخ کو دی به هیڅ اعتبار نشته او دا وګورئ په حق جاری کې 9 سنین او اما سن فلهم العاده دغه دي کنه فلهم نو د درې وړو امامانو د بارا صاحبانو د امام شافعي رحمه الله دلیل دار یو چې بنزل کاله ولیدي ويغه عادت فاشيه ده يعني عادت غالبه اغلا في ان البلوغ لا يتاخر فيهما بلوغ نه مؤخر کیږي بالغ او جنې دواړو کې نه هذه المدين بنزل سکالونه د امام صاحب د بارا دلیل قول الله تعالی دي حتى يبلغ اشد ورسیږي اورا واشد الصبي او اشد والد ماشوم چې 18 سنه ده هكذا قاله ابن عباس عبد الله بن عباس فرمای حتى يبلغ اشد معنا ده تر دې چې اتل سکالو ته ورسیږي او دغه شن وتابعه القطبي هغه مر سره مرګره شوی مطابق جوړ شوی چې دغه شان ده اتل سکالو معنی اشد ده وهذا او دا قول عبد الله بن عباس چې په دې اشد کې چې نور راي ذکر کړی دي د اتل سکالو نه زیات نو کم از کم رای چې باشد کې ده کنه حتی اذا بلغ اشد کم رای ده عبد الله بن عباس ولا ده درلو وای شو کنه وګورئ وهذا عبد الله بن عباس قول چې رضی الله عنه ده اقل ما قيل فيه ده اقل موده چې په تفسیر د آیات کې شوی ده فبنى الحكم عليه نبنا د حکم بدی او چې عقل یقیني للتيقن به ځکه په دې معنی یقین دی چې کم از کم اشد دادا او زید کی غیر دا شک دی غیر ان الاناث نو سوال دا چې تاسو خپل سره یو کال کم کړو چې نه کو په حق کې وای وجه دا یو کال کې څلور موسم راځي لکه یو موسم بده شي چې د جنې به موافق شي څه شي موافق بشي چې موافق شو نو څه بجنې ځان سره بالغ یو موسم خو بده شي اورا غیر ان الاناث چې دي نشوءهن داغو نشونما چې دا تاسو به وریږه د جنکو ولس کاله ولیدي وای ځکه داغو نشونما او داغو ادراک یعنی بالغیدل لا اسرع او زر کیږي نفنقصنا في حقهن سنه اوسېشو من کم کړو داغو په حق کې یو کال وجه الاجتمالها على الفصول یو کال مشتمل وي فصول 4 باندې التي يوافق واحد چې موافق بشي یو موسم من هذا خزي يوافق چې موافق بشي واحد منها یو بدغه څلور موسمونو کې د مزاج سره له محاله نسبه بالغ وای شوي کنه بي یعنی یو موسم بدل چې موافق بشي بالغ بشي وبکي واذا رهق الغلام او الجاريه اکبر وګوره
مراهق هغه ماشوم ته ویل کېږي چې بلوغ ته نږدې مراهق هغه ماشوم چې بلوغ ته نږدې اوس هلک جنۍ مراهق دي او دا پته نه لګي چې بالغ دي که نه دي پته نه لګي نو که دي خپله ویل من بالغ شو د دې قول له اعتبار دی خو که مپې د بلوغ لګوه واذا راهق الغلام کله چې مراهق شي هلک یا جاریه واذا معنی داسې وکړي واذا راهق الغلام کله چې قریب شي غلام او جاریه حلمه بلوغ ته واشکل امر مشکل شي په بلوغ کې چې بالغ شو کنه فقال او ویل قد بلغت بالغ شوما فالقول قوله قول برد معتبر وي واحكام البالغين هغه احکام به جاری شي وجه لانه بلوغ چې دا یو معنن پټ شي دی لا يعرف الا من جهتهما پته نه لګي هم مگر هم د دیو د طرفه پته لګي ظاهرا بظاهر کې قانون دا دی چې کله یو کار د سی چې صرف یو کسي داغه د طرفه پته لګي نو هغه کې امین وي او قول امین سي معتبر وي فاذا اخبر کله چې دیو خبر ورکو به د بلوغ ولم يكذبهم الظاهر ظاهر تکذیبهم نه کوي اوس د بنځو کال دی وایي چې بالغ شمو چې ظاهر تکذیب په دې اعتبار نشته نو قبل قولهما قول بقول معتبر وي د دوړو فيه په دې بلوغ کې لکه څنګه چې يقبل قبلي کې قول لخذ په هيڅ کې خذ وایي عدت په مسله کې هيڅ به ختم شو دریم پس موږ عدت ختم چې ورته مخکې د دې شی وی دی نه